د مشر ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان، سکندر حیات خان شیرپا او صوبایي چیرمن، د ټولې مرکزي او صوبایي کابینې له اړخه تاسو ته دلته په پنډال باندې په خیر راغلی ویم. ستاسو راتګ په سترګو په لیمو، هر کله راشئ، په خیر راشئ. ګرانو ملګرو، د دې خپل پروګرام آغاز د تلاوت کلام پاک نه کوو. زه قاري عبدالغفور صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او د قرآن کریم د څو آیاتونو په لوستلو سره زموږ دغه محفل ته ښکلا وبخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک الله. که ظالم می جب غصه کړه تیره شوه، که ظالم می جب غصه کړه تیره شوه، تورۍ څومره چې تیره شوه لا خوږه شوه. او اوس که نر وي نو غوږونه دې خپل پرې کړي چې زما نغمه سړه نه شوله، سره شوه. ګرانو ملګرو، د پروګرام په شروعات کې زه د دې صوبې سینیر وایس چیرمن طارق احمد خان ته بلنه ورکوم چې راشي ملګرو ته په خیر راغلی وي او په 12 کلیزه باندې یا په کانګره باندې ملګرو ته مبارکباد ورکړي. دا ترانه وړاندې کوو، تاسو ټولو ته بلنه ورکوم چې پاسې د ترانې په احترام کې ودرېږو. شور کبھی شغلے کبھی مستی کبھی بوزن کبھی غد کبھی آواز انقلاب نبی رنگ کبھی خورت پختون افغان 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 خورت پختون افغان. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. طارق احمد خان ته بلنه ورکوم چې راشي تاسو ته خپل خیالات. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او ډېر مهربانه دی. په سټیج باندې ناست زمونږ او ستاسو د لر او بر د ټولو پښتنو ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا صاحب، د صوبایي او مرکزي کابینې مشرانو، ما ته مخامخ ناست د قومي وطن پارټۍ ډېرو ننګیالو ملګرو، تاسو ټولو ته د قومي وطن پارټۍ په 12 یومې تاسیس باندې مبارکي وایم او ټولو ملګرو ته وطن کور ته په راتګ باندې هرکلی وایم. کوم ملګري چې راغله هغوی ته هرکلی وایو. ګرانو ملګرو، نن
چې په دې وطن کې دا کوم حالات دي که هغه سیاسي دي او که هغه د نور روان دي په دې وطن کې نو دا خبره نن بالکل واضحه شوه چې زمونږ مشرانو چې د نن 12 کاله مخکې د قومي وطن پارټۍ جوړولو کومه فیصله کړې وه هغه ډېره صحیح وه ځکه چې تاسو وکتل چې په دې وطن کې چې د سیاست دا لیول څومره ښکته راغی او د دې وطن او خاص کر د پښتنو چې د پاکستان په دې ریاست کې دا کم حالات دي نو زه فکر کوم زه د خپل مشر او د خپلو ملګرو د حوصلې تداد ویم او په خپل مشر باندې فخر کوم چې هر څومره سخت حالات راغلي دي زمونږ مشر ډېر په بادرۍ سره د خپلو ملګرو ولاړ دی او خپل سیاست په وړاندې باندې دي انشاءالله تعالی زه اوږدې خبرې نه کوم دلته مشران ناست دي هغوی به خبرې کوي یو ځل بیا تاسو ټولو ملګرو ته په خیر رالی ویم خدای مو ژوندي لره مننه ډیره مننه طارق خان زه اوس مرکزي نایب چیرمین هاشم بابر صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او تاسو سره خپلو خیالات اظهار وکړي محترم هاشم بابر صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه نن خپل یو ډېر لوی اعزاز ګڼم ما ته د څو خبرو کولو دعوت راکړی شو کاش که ما ته وړاندې ویله شوی وی نو ما به څه ټکي را جمع کړي وو ورنه به مې څه ښه ترتیب ورکړی وو خو په هر حال زه ډېر زیات وخت نه علم خو یو خبره بس پرې کړې کوم زه د وفاق دا مګرمچان ډېر ښه پېژنم او په وفاق کې د وفاق د مشر دا مګرمچ هم ډېر ښه پېژنم خو انشاءالله دی به قومي وطن پارټي مجبوره نه کي چې دا پارټي پرېږدي او بیا لاړ شي پیپل سره ملو شي تاسو به زما په دې خبره باندې اوس پوه شوئ ډېر ایکسپلینیشن نه کوم مونږ راغلي یو نن یوم تاسیس د خپلې د پارټۍ او زه فخر ګڼم چې کوم وخت کې دا پارټي جوړېدله او آئین لا نو جوړ شوی الله تعالی دې جمیل خان لا جنتونه ورکړي هغه هم د دې پارټۍ آئین جوړولو کې آفتاب خان سره او سکندر خان سره ډېره مرسته کړې وه ډېر تعاون یې کړی و او ډېره ښه پارټي ډېر ښه آئین جوړ شوی دی دویمه خبره دا کوم چې مونږ به د آئین مطابق چلیږو د پاکستان د آئین مطابق زمونږ کار هغه خبرو سره نشته چې کوم هغه زړې کیسې دي هغه نه کېدونکي دي زمونږ نیو نیشنلسٹ پالیسی ده NEO او که څوک دا وایي چې مونږ به دا کرښه هم هغسې شړو
او په دې به پراته یو نو دا زمونږ پالیسي نه ده. مونږ به د آئین د خپل فیډریشن د آئین مطابق چلیږو. او زه په یو فخر باندې خبره کوم چې آفتاب احمد خان چې کم ځای کې کمې خبرې کړي دي تاسو ټولو ته پته ده کاڼي کرښې دي د ریکارډ کولو دي کتاب ټیپ جوړول پکار دي او ده چې کومه خبره کړې ده او هغه رښتیا شوې ده. نو دا ځکه چې آفتاب احمد خان یو ډېر ژور سوچ لري. آفتاب احمد خان د نن سوچ نه لري، د سبا سوچ هم لري. دا یو څو خبرې مې درته کولې. امید دی چې په دې مگرمچانو به تاسو ډېر ښه پوه شوي یئ او انشاءالله چې دا مگرمچان چې کوم دي که نه دوی به مونږ سملو چې دوی خپل اړخ هم نشي اړولی. ډېره مهرباني. اوس زه دعوت ورکوم د دې صوبې سیکرټري اطلاعات ترجمان شکیل احمد خان ته چې هغه شکیل وحید الله خان ته چې هغه راشي او تاسو په خدمت کې یو 2 قراردادونه وړاندې. ډېره مننه قدرمنو د ټول نه وړاندې زه د صوبې د سیکټري انفارمیشن په حیث باندې هم او د سیټي ډسټرکټ پېښور د چیرمین په حیث باندې هم قومي وطن پارټۍ هر کارکن هر عہدیدار خپل مرکزي او خپل صوبایي قیادت ته زه په دې 12مه کلیزه باندې زه مبارکي ورکوم. یقیناً زموږ لپاره دا ډېر د عزت او د فخر مقام دی چې نن موږ شکر دی د دې خپلې پارټۍ 12مه کلیزه په خپله خاوره باندې موږ مانځو. یو 2 قراردادونه دي تاسو وړاندې پیش کوم. نمبر 1 ډېرې بخښنې سره او د خپل قیادت په اجازه باندې په اردو کې وایم چې د میډیا ملګري ناست دي چې هغوی ته هم لږ اسانه شي. قرارداد نمبر 1 قومی وطن پارٹی کا یہ اجلاس خیبر پختونخوا میں امن و امان کی مخدوش اور غیر یقینی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتا ہے. اجلاس ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے پے در پے واقعات کے نتیجے میں پولیس اہلکاروں اور عام شہریوں کے قتل عام کو قابل افسوس امر سمجھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ امن و امان کا قیام مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی اولین ذمہ داری ہے، مگر وہ غیر ضروری سیاسی ایشوز میں الجھ کر اس اہم ذمہ داری کو ادا کرنے کی بجائے غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب ہو رہے ہیں، جبکہ عوام کو تحفظ اور مستقل قیام امن دونوں حکومتوں کی اولین ذمہ داری بنتی ہے. قومی وطن پارٹی کا اجلاس یہ سمجھتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر ابھی تک منو عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ دوبارہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے. آج کا یہ اجلاس پاکستان میں بالعموم اور خصوصاً پختونخوا کی سرزمین پر ہر قسم کی بدامنی اور دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ پختونخوا سرزمین پر مستقل قیام امن کو یقینی بنایا جائے. تاثیر تائید کریں. قرارداد نمبر 2 قومی وطن پارٹی کا یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کو اس کے تمام آئینی حقوق اور آئین کے مطابق وسائل ملنے چاہیے. اجلاس بجلی خالص منافع کے بقایا جات AGM قاضی فارمولہ کے تحت ادا نہ کرنے کی مذمت کرتا ہے اور اسی صوبے کے ساتھ ناانصافی اور امتیازی سلوک گردانتا ہے. اجلاس NFC کا 3% حصہ صوبے کے ضم اضلاع کو دینے کا پابند ہے اور وعدے کے مطابق سابقہ تمام بقایا جات فوری ادا کرنے کا بھی مطالبہ کرتا ہے. یہ اجلاس اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ صوبے کے حقوق کے حصول کے لیے قومی وطن پارٹی سیاسی اور قانونی جدوجہد جاری رکھے گی. تاثیر تائید کے دیر منش. مولانا شکیل خان د نوی نسل د بیدار ژوندون ته لارې نیسي، د وخت ردي خلک د وخت بدلون ته لارې نیسي،
د مایوسۍ د کفر مړو نشو خوړلی مغل د سره تیر انقلابي پښتون ته لارې نیسي او که سر تریزي هم د لیلا په سر سودا نه کوي غله د وطن می د وطن مجنون ته لارې نیسي د دې وطن اصلي مجنون د دې وطن اصلي وارث د حیات خان او د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمن دعوت ورکوم ستاسو په ډېر درنه استقبال